أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ. دا اسماء الله الحسنى تذکرہ شروع نن چې د الله د کوم اسم په باره کې خبرې کوو هغه الخالق دی. خیل لام قاف نه ماخوذ اسم دی. خیل لام قاف جوړولو ته وایي. کله چې انسانان څه شی جوړوي د هغې لپاره سوچ فکر دا هم کوي خاکه هم جوړوي. په دې وجه کله چې انسان څه سوچ فکر کوي د څه کار دپاره نو د هغه دپاره هم د خلق لفظ استعمالیږي. کار که ښه او که خرابي خو چې انسان څه منصوبه جوړوي څه سوچ کوي څه فکر کوي څه میټیریل جمع کوي نو دې ته هم خلق وایي او دغه معنی باندې انسان ته خالق وایي. مثلا خلق دا وایي چې پلان کې میز بیات کې بالفرض یا بل سی ایجاد وایي به چې فلانې د دې خالق دی. دا سوچ بچار کول د یو څیز په باره کې دا د انسانانو خوی دی. قرآن مجید کې انسانانو دپاره د استعمال ګڼ ځای راغلی دی. وتخلقون افکا قرآن چې کوم ځای تخلقون افکا وایي دروغ جوړوئ تاسو، یعنې منصوبه ده ستاسو د دې چې موږ به دروغ جوړو. دې وجه نه انسان ته د خالق نسبت په دغې معنی کېږي. کله کله داسې وي چې یو زوړ میټیریل وي یو زوړ څیز وي یا یو مواد موجود وي او د هغې نه انسان څه شی جوړول شروع کړي نو هغې ته هم خلق وایي. یعنې منصوبې نه هټ کر د ډیزاین نه هټ کر یو شی جوړی خو د هغې مواد الله پیدا کړي. دغه مواد استعمال چې وشي نو هغې دوران کې هم انسان ته د خلق نسبت کیږي په دغې معنی. مثلا قرآن مجید کې فتبارک الله احسن الخالقین چې وایي دا په دې معنی وایي خالقان په دې معنی چې پیدا کوونکی دی یا د هر څیز جوړونکی دی هغه نه دی مراد، بلکې دلته مراد دا دی چې جوړونکي خو ډېر خلق دي. د الله د ورکړي شوي د پیدا کړي شوي میټیریل نه څه شی جوړول یې ته خلق وایي. لیکن انسانان چې څه جوړوي نو د الله د ورکړي شوي څیز نه جوړوي. دې بنیاد باندې انسان ته هم د یو څیز خالق ویلی شي یعنی جوړونکی. کم خلق چې قرآن مجید کې د خلق د استعمال نه خبر نه وي نو هغې اعتراض کوي دې باندې چې خالق خو یو دی نو څنګه قرآن مجید فرمایي چې فتبارک الله احسن الخالقین. الخالقین معنی جوړونکي، د ټولو نه بهترین جوړونکی احسن جوړونکی هغه دی الله. په دې وجه برکات د هغه په لاس کې دي. کله داسې وشي د خلق استعمال د انبیاء کرام علیهم السلام په باره کې هم راځي. سیدنا عیسی علیہ السلام به خلقو ته ویل چې انی یخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فانفخ فیه فتکون طیرا باذن الله. اخلق لکم څه معنی ده؟ آیا زه پیدا کوم ستاسو دپاره؟ نه، زه جوړوم ستاسو دپاره. خټه الله پیدا کړې ده
داغه خټنه جوړوم ستاسو د پاره کهیئت الطیر د مرغې شکل. دا د خلق استعمالات دي. قرآن مجید دې لحاظ سره ګران شي چې د یو لفظ استعمال کم ځای کې په کومه معنی کېږي چې د فن انسان واقفي اشباح و نظائر نه نو بیا د انسان د ګمراهۍ چانسز کم شي، او چې د لفظ د استعمال نه واقف نه نه بیچاره سره دی چې نور هر څه باندې پوهېږي لیکن د شک او د شرک مرتکب شي، بیا د الله د کتاب نه استدلالات غلط کوي. خلق هم په دې دوکه کېږي چې فلانه هم د قرآن نه وایي او فلانه هم د قرآن نه وایي. وینا صحیح استدلال پکار دک. قرآن و حدیث ډېر خلق وایي لیکن صحیح استدلال ایک چا کړی دی. درست استدلال او درست استعمال لا ضروری دی. خلق خو د قرآن مجید ندام ثابت ای چې ابراهیم علیہ السلام مړو مرغو ته چغې والې وي. نو که مونږه مړ ولی ته چغه ووم دا به ناجایز وي. خدای په قرآن دروغ وویل. امیان غریبانان په دې څه پوهېږي. یو ګوره چغه وهل وي، یو دعا المسئله یو دعا الاستعانت وي. ابراہیم علیہ السلام آواز کړی بے شک قرآن فرمالی ثم ادعهن یاتینک سعیا، لیکن هغه د مرغون امداد خو نه غوښتی. هغه سوال کړی ربا ته مړي څنګه ژوندي کې؟ نو الله فرمایل ستا یقین نشته څه؟ هغه وی یقین مشته لیکن زړه مطمئن کول غواړم. حالر ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا قدرت مظاہری لیدی دی. غورتے چه غرزولے دا دے نمخ کی آغا مشاہدہ آغا پخپل سترگو کردی دا. غورتے چه غرزولے پخپل سترگو لیدی دی. تجربہ دا آغا دیر دا. دے وجنہ ابراہیم علیہ السلام پا دے باب کس شک نو. حدیث کے ذکر آدھی چی دا او فرمائل قرآن مجید چولے اولم تومن دا بعد خلق و خیال لاؤ چی گورا منگا شک نکو ابراہیم شک کر دے. و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غی جواب کے فرمائل نحن حق بالشک من ابراہیم، منگا دا ابراہیم نا دا دے باب کے دا شک زیاد حق دارو. جملے مطلب دائے چی مونگا شک نرے کڑے پا دے وجہ ابراہیم حق شک نرے کڑے. تا حدیث دغا مفہوم دے خلق ایبل بالخوابوزیخ. ابراہیم علیہ السلام شک نرے کڑے لیکن اگر غخت اللہ چیزو اوینم سنگ جماعت اور بے اثری پخپل زان لیدل دا تو دارنگی چی دا ہم اوینم چی مرغے سنگ جوندے کی. قرآن آیت کریمہ دیر پار چلو لے و دا شرک مرگرو دا غین دا استدلالو کو چاگا مڑے مرغے دا چغی والے وی دا صدا پارا امداد دا پارے خونے والے دے دا پارے والے وی چاگا تخکارشی چی دا سنگ جوندے کی. دا قرآن آیت تے خودین دا استدلال صحیح دے کہ غلط تے؟ غلط تے. تو قرآن مجید دا پارا دا دین دا پارا دا علم ضرورت تے. دا ہر کسو ناکس کار نہیں چو قرآن روی جی حدیثے ہوئے ویلے وے صحیح ہوئی لیکن کم استدلال چے دے کی ناغا استدلال آئے صحیح دے. سوچ دا غرے زمک دا پارا علمیہ دا غرے. تیرہ زمانے کے علم ڈیر زیاد ہو. صحابہ کرام تابعین تبع تابعین زمانے کے علم وافر مقدار کے ہو. نو کچا دا قرآن و حدیث نا غلط استدلال کو نو داغی رد بهم رات سمدستی. اس خبر دا شان نہ دا افسوس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارات کلی دے دخ یو دا سے خلق براشی چی علم برخصت شی و علم چی رخصتی کی نا بموت العلماء علماء عمری
داغي جان نشین چې کم راضي او اهل علم نه او صرف دای چې د چا لوی سړي زوی وي نو انسانی نفسیات دادي او انسانی تعصب دادي چې د لوی سړي زوی هم لوی غني داغه اولاد هم لوی غني داغه وسین وسان هم لوی غني داغه لوی هغه وخت وی چې دین حاصل کړي چې علم نه حاصل کړي نه بیا هغه لوی نه او دغه شان اهل خلق اتخذ الناس رؤوسا جهالا دغه شان بیل مخلق خلق خپل مشران وګڼي هم دکې بیل مخلق ول خلق خبرې وړي مسلې وړي هغه بغیر د علم د جواب ورکول شروع کی زموږ د خلکو ذهنیت دای چې د لوی پلار زوی دی سبه د زده کړي دا محض خوش فهمی ده ډېر کم کوز اولاد داسې وي چې هغه د پلار په نقش قدم روان شي اکثر په دې خوشګمانۍ کې مونږه دوکه شو ټکې نه ورځي نو د هغې نتیجه دا شي چې فضلو وادلو یو بې علمه سړي ته چې ته کښېنې هغه له ډالۍ موړې ده پیسې ټکې هم ورکوې والله عزت احترام هم ورکوې نو دی د نه ځان روک شوي د یو ځل لوی سړی یم نو په هغې کې مصیبت دا شي چې دلو وادلو دی په خپله هم بېلارې شي نور خلک هم بېلارې کوي علم دا ډېر ضروري دی دې لپاره زه مختصر جمله وایم چې د قرآن او حدیث هغه تعبیر د وکړی شي کوم چې صحابه کرامو کړو هر شی به ختم شي نه بدعت پیدا کېدی شي نه شرک پیدا کېدی شي او نه فرقواریت پیدا کېدی شي خو د صحابه کرامو نه وروستو خلکو په دین کې خپل عقل ور داخلول شروع کړي دي او د هغې د وجې نه موږ ته ګڼ مسایل پیدا شو دا خو عوامي لحاظ سره خلق دا لفظ غلط استعمالوي عبدالخالق د چا نه وي هغه د څوک عبدالخالق خو نه وي خالق یې ورته وایي خالق یې کاکا د چا کتابخانې نه هغه نوم لیکلي خالق کتابخانه کم کم ځای سړی سم کي کم کم نشاندهي وکړي چې داسې کوئ تاسو خلق په دې معنی باندې چې پیدا کول نو دا د الله کار دی او خلق په دې معنی چې جوړول نه جوړول خو مختلف خلق کوي څوک ټټوان جوړوي څوک کرسۍ جوړوي څوک میزونه جوړوي څوک دروازې جوړوي دا ټول د فن خالقان دي سیدنا عیسی علیہ السلام چې جوړول نو انی یخلق لکم من الطین زه جوړوم تاسو لا شکل د مرغې دا الله غلی یو معجزه ورکړه مرغې شکل چې کله ماشومان جوړوي نه د ګوګوشتو وي د خټې نه یو شی جوړ کړي کې نښې مخې وکړي ګوګوشتو جوړ کړي نه هغه کېږي د ځای په ځای اوس خو د ماشومانو بچپنې ختم شوي دي بچپنه نشته د ماشوم او چې هغه د تختې راښکلي شي نه بس سهار وختي جماعت ممات ته خو نه دی البته سکول ته وختي دی ترتیب زمونږ بدل شو جماعت سره زمونږ رشته ډېره زیاته کمزوری شو چې واپس راشي څه حالي ہوم ورک د هغه دومره چې هغه تر ماسخوتنه نه فارغېږي جماعت ته څه ټایم کې دي د دینی حالت د ابتره یو سبب دغه دی حالات تدریجاً دا بربادۍ ته روان دي د خلقو خیال لا چې انګریزۍ کې ګنې دینی او دنیوي ترقي ده دغې ترقي نشته دی دا مرعوبیت دی محض ذهنی غلامی دا چې د خلقو خیال لا چې دغه نظام بټي کی دغه نظام بټي کی زمونږ اسلام مکمل نظام دی او په کې دین او دنیا دواړه موجود دي خو افسوس دا چې موږ سره هغه استادان ډېر کم مقدار کې دي چې دواړو نه واقف وي زمونږ استادان الله دې ټول وبخښي هغې چې موږ له کوم تعلیم او تربیت راکړی دی تر لرې لرې پورې موږ هغه نمونې نه وینو ډېر کمی راغلی
سیدنا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام با تخلیق کو یعنی گوگشتو بے جوڑو دا کم خلق چې مجسمه جوړی ناغي وی قرآن نه معلومه شو چې مجسمه جوړول څه دي جایز دي هغه حدیث سره وسګي چې لعنت الله علی المصورین کم خلق مجسمه جوړی پاغي دا الله لعنت ده یہ سره وسګي بس عجیب و غریب پالیسي د خلکو قرآن چرته دا نه خیخ کله وی فلان کی پیغمبر دا چل گو کله وی فلانی دا چل گو تو دنیا حسی و تفسیر آغا تفسیر نہ کئی کم چه داخل کئی تو قرآن و حدیث آغا تعبیر اس صحابی نہ کئی کم چه داخل کئی دا ماس پدی خو نہ کئی چه سڑی یو گز جب اگدئی ہو دے خلق بیلاری کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی سزن لعنت ویلے دا ناجائز دی اب شکل د مرغے جوڑ کو مرغے تسوئی انی اخلقو خیلام قاب ز جوڑم خالق بنے جوڑا ان کے پیدا کا ان کی تبارے ہوئی خالق و بارے زال لزال صفتن دی خالق جوڑاول برآ پیدا کول خالق ان یخلق لکم ز جوڑوم تاسو لا من التوین د خټنا کهیت الطیر پشان د شکل د مرغه فانفخ فیه ذو پدی کی پوکې کوم پیغمبر دو کار شو گوگشتو جوړول او پایګه پوکې کول نو بیا وسه چلی فتكون طائرا باذن الله دا الله پیزن بدال وتون کی دا اللہ غلا معجزہ ورکړه سیدنا عیسیٰ علیہ معجزہ دغه ورکړه نورې دو معجزې قرآن دغل ته خولي دو درې اوس پکار راځي چې دا معجزه تسلیم کړي شوی څه خلق د راسه چاغي وای چې معجزات دا عقلا محال دي ناممکن دي تیرہ زمانے کے باغی تا معتزلہ وی دا اللہ نظام دارے چاہم انسان دا انسان نہ پیدا کی مرغے دا مرغے نہ پیدا کی نو دا سنگ ممکن دا چھ دا خٹ نا مرغے جوڑش پیدا ہوتا قرآن ویلے وے اور ستا نصیب کی ہدایت وے تا ودا استدلال نہ کولے دا خٹ نا آدم سنگ جوڑ شو کل عقل دا خلق دو کرا دو کگے دا ہو قرآن لکلی دی تصریح اکڑے دا چاہے آدم دا سوشی نہ جوڑ دے دا خٹ نہ جوڑ دے من طین دا خٹ نہ الطینم لازب لارجن خٹ دا بیاد آگے نا خمائے مسنون جوڑ شوے دے تو رخٹا مسنون سخا هغه غلی وا دې لپاره چې هغه خمبیره شو بوی شروع کو هغه نه زمونږه استاد نیکو سیدنا آدم جوړ کو چا جوړ کو التم قرآن خالق وی انی خالق زدا کالبوت جوړونګه عربی چې جال نه ورځي قرآن باندې بشاره نه پوي قرآنی عربی د کول پکار دي ناغت دغه جوړ کړل دی کم چې معتزله دي زاړه ناغي دانه مني نوې زمانه کې خلق دي ته دانشور وي سبق یې کم ځای ویلی هېڅ چېرته نه بد یو بل کتابونه ګوري ډېر ځیرک دی ډېر هوښیار دی ډېر لوی ګمراه هم دی یو سړی چې د استاد د سبقو نه وي نه بېلاري شي او ګمراه شي د انسان عقل که دومره کار کولی چې بغیر د پیغمبر د واضح هدایتو نه دی په دین پوه دی نو الله به خپل پیغام هر انسان له ورکړی چې دا کتاب دی زما ځان له ګوره بس لار د هدایت پې معلومه وه خو الله ته پته وه چې دا انسانان ټول یو برابر نه دي د عقل لحاظ سره یو برابر نه دي
د تقوا لحاظ سره یو برابر نه دي. نو ځکه دی کې یو نبی راولېږو او هغه نبی رأس الاتقیا دی. هغه نبی کائنات کې د ټول نه لوی سړی دی. هغه ورله نمونه کو چې د قرآن وضاحت واغې کوي. هغه وضاحت ته څه وایي؟ حدیث. چونکہ علماء کرام د حدیث خدمت کوي. د خلکو په نظر کې مولیان ډېر سپک خلک. الله نه ویریږي. علماء سره خلک علمي اختلاف کوي. خدا مولا لفظ مو آیا دا د بې عزته سړي خبره ده. مولیان دا کار نه کوي. د هغه جرم دا دی چې هغه د الله د دین حفاظت کوي. بل څه جرم یې نشته. د عامیانو جرم ولې نشته دی؟ دی په دین نه پوهېږي. نن د یو امیب ځان په دین باندې پوهې کي او د دین حفاظت ته وکړي ته هم خلک مولا وایي. اصل ټارګېټ تېره زمانه کې هم دین او نن هم دین ده. د خپل دین نقصان مه ورکوئ. دا کم چې دانشور دي نو هغې څه وایي؟ زه جوړونکی من الطین د خټې نه که حیات الطیر. دې څه مطلب دی؟ دا ویجی د عیسی علیه السلام د بچپنې هغه لوبې دي چې ماشومان کله لوبې کوي که نه نو یو ته وایي چې دا زه اس جوړوم دی به الوځي. پلانی شی جوړوم دا به الوځي. پلانی شی کوم دا به چا ویلي نو؟ دا هغه سړی چا چې پاک و هند کې د ګمراهۍ بنیاد ایښی دی. سر سید احمد خان خلقو ته د هغه دا یو پهلو یاد دی چې هغه جي اسلام دپاره دا خدمات کړي دي. هغه د هغه ریډي میډ اسلام و. د انګریز په نظر کې د ښایسته کولو دپاره یو اسلام و چې هغې کې هغه د اسلام حلیه روانه کړې ده. بیا دا څیزونه مرزا غلام احمد قادیاني خپل کړل. راته زمونږ په دور کې غلام احمد پرویز او نور بې شمېره ملعونین هغوی دا حرکتونه شروع کړل. قرآن کې تحریف شروع کو چې دا د هغه د ماشوموالي هغه سوچ دی. وی خلق لفظ دغه نه دی. که تا د خلق لفظ پیژندلی وی په دې دې سوچ کړی دا ګمراهي به دې نه خورولی. کله چې الله رب العزت دپاره دا لفظ استعمالیږي نو هغې دپاره لفظ دی بدیع. بیدال یہ عین بدیع. اللہ ہم بے شک خلقی جوڑول کئی لیکن اگر سوچ فکر بچار نہ کئی. بولے احکم الحاکمین دے. اگر تر منصوبی جوڑول سے ضرورت نشته دے. اکن فیکون ذات. کله چې هغه اسمان او ځمکه جوړی ناسه فرمایي بدیع السماوات والارض. خالق السماوات والارض نه وایي. ولې نه وایي؟ په دې وجه نه وایي چې انسان د رب او د مخلوق په منځ کې فرق معلوم کړي. مونږ چې یو 2 مرلې ځای آبادو هغې لپاره زموږ څومره منصوبه وي. پیسې جمع کوي بیا ګټې جمع کوي شګې جمع کوي سیمټ راوړي سیخ راوړي میاشت یو نیمه چا سره پیسې نو په دغې باندې ولګي. نو مونږ د آبادۍ خالق خو یو لیکن مونږ بدیع نه یو. بدیع ناشنا طریقې سره جوړول دا د الله صفت. بدیع السماوات والارض. ناشنا پیدا کوونکی دی د اسمانونو د ځمکې. اوس ګره الله باره کې به راځي الله خالق کل شیء. الله د هر څیز جوړونکی دی. کائنات کې چې څه تا ته ښکاري دا ټول الله جوړ کړي. انسانان ټول الله جوړ کړي. د کائنات هر چیز الله جوړ کړی دی. خالق د هر چیز خالق کل شیء. خو دې سره یو ادب او احترام هم پکار دی. مونږ خالق کل شیء اجمالا ویلی شو. د عقیدې کتابونو کې دا خبره لیکلې ده چې که یو سړی داسې وکړي چې هغه څیزونه چې کمزوري دي هغه بد لګي هغه حرام دي بد شکل دي
دا هغې یو فهرست جوړ کي او دا وایي چې الله د دم خالق دی، د دم خالق دی، د دم خالق دی. مثلا سړی وایي الله خالق دی د سپو، الله خالق دی د شادوګانو، الله خالق دی د خنزیرانو، الله خالق دی د چینجو. دا څیزونه طبعا مکروه ګڼلی شي. طبیعت د دې څیزونو ذکر په خولې راوستل نه غواړي. تو دا مطلب نه چې دا الله نه دی پیدا کړي، دا ټول الله پیدا کړي دي. لیکن دا الله په حق کې دا ګستاخی ګڼلی شي چې کمزوري چیز صرف ذکر کوي او اعلی چیز نه ذکر کوي. تا د خنزیر ښکاري نو نور درته نه ښکاري. هغې مثال پیش کړه. تا ته یو شادوګې ښکاري نو بیزه یاده کړه. عقایدو کې عقاید کم علما چې دي هغې دې طرف ته بھرپور توجه ورکړې ده چې الله خالق کل شی بالکل ټیک ټاک هغه د شان مطابق. په دې کې ښه څیزونه هم داخل دي او خراب هم داخل دي. لیکن که یو سړی صرف د خرابو نسبت الله ته کوي نو دا مناسب نه دی، نه دی پکار. اهل سنت خو دغه وایي. لیکن څه خلک دی چې هغې تقدیر کې هم ګوتې وایي. که مغلطو هم ښه دي په باعث څیزونو انسان نه پوهېږي چې نه پوهېږي که دی ګوتې نه وایي. هر سړی ځان قلقلا خان جوړوي، خپل خپل رائے ورکوي. رائے پیش کولو ضرورت نشته دی. اصول لای چې په یو څیز نه پوهېږي وایي لا ادري لا علم، ما ته علم نشته. قرآن و حدیث کې د یو څیز ذکر شته دی، ایمانیاتو کې دی، نو دا ضروري نه ده چې انسان د په هغې پوهه هم شي. لکه قبر کې هر انسان ته یو ژوند حاصل دی، که مسلمان دی او که کافر دی، که هغه نبی دی که صحابي دی که ولی دی که عام انسان دی، ژوند هر انسان ته حاصل دی. حیات التشته څنګه ژوند دی؟ بس مختصر جواب دا دی موږ پای نه پوهېږو. انسانان ټول د مور په خېټه کې 3 میاشتې پس په دې کې ساه راغلي ژوندی. څنګه ژوندی؟ څوک یې پوهېږي؟ باعث څیزونه هغه ایمانیاتو سره تعلق لري، انسان پای پوهېږي نه. د ده د علم د پوهې د ادراک نه هغه څیزونه پورته وي. لہذا ادب دا دی چې دی د هغې خوا کې بس ودرېږي او په هغې ایمان ولري. مونږ که یو قبر کلو کو په هغې کې به نه عذاب ښکاري نه پکې جنت ښکاري، چا به لیدلی هم نه وي. نو څه به وایي سړی چې عذاب نشته دی؟ او دا مولیان سے لگیا دی؟ مولیان نہیں لگے، دا قرآن فرمائی، دا حدیث متواتر فرمائی چې قبر کې جزام شته قبر کې سزام شته. قبر خو لرې خبره ده. په مصر کې فرعون او د هغه ملګري تر اوسه پورې د هغې لاشونه پراته دي، کمره کې دننه دي، د ځمکې د پاسه دي، شیشه کې ښکاري، په هغې عذاب څوک ویني؟ دا د انسان د پوهې نه بالا څیز دی. انسان له دا اختیار چا ورکړی دی چې دی هر څیز باندې خپله رایه ښکاره کوي؟ دا ډېره غلطه طریقه ده، نادرست طریقه ده. درست طریقه دا ده چې ډېر څیزونه داسې دي چې انسان په هغې نه پوهېږي، نو د هغې علم الله ته وسپاري. یو ډله دی ته قدریه وایي. عام علماء دیوبند کتابونه وایي دا منکر تقدیر لفظ وایي. ما هم ډېر مخکې منکر تقدیر لفظ به استعمالو، خو غلط دی. یو سړی چې تقدیر نه مني خو مسلمان نه وي. دا وشي غلطی وشي، لوی لوی خلق نه وشي. منکر تقدیر لیس بمسلمن. لکه دې باب کې خو د قرآن او د حدیث بې شمېره نصوص موجود دي. ما چې سوچو که نه خلک هغې ته منکر تقدیر نه وي په کتابونو کې، قدریه ورته وایي. قدریه هغه خلق دی چې هغې وایي کوم نیکۍ کیو مونږه نو دی خالق الله دی، خو کومې چې بدۍ دي نو د هغې خالق الله نه دی. یعنی د بد چیز نسبت الله ته نه کول غواړي.
داسې نه و پکار. دا ګمراهي دغه ځای نه پیدا شو. پکار دا و چې که خیري او شري دواړه د الله طرفه دي. د هغې دغلته د غلطۍ شکار شو، په دې وجه هغې ته قدریه وایي. دا مبتدعین دي د عقیدې. ته تقدیر منکر نه دی. تقدیر منکر مسلمان نه. الله رب العزت هغه ته خالق وایي، په څه معنا؟ جوړونکی. اوس چې کله الله زما او ستا جوړونکی دی، نو زما رنګ تور دی، دا رنګ زما نه دی خوښ. لیکن دا رنگ مال الله را کړی دی. په دې وجه یو سړی که زما د رنګ د وجې زما بېزتي کوي، نو دی بېزتي د چا کوي؟ دا هغه نکته ده. دا موږ چې صفت باندې بحث کوو دغه کوو. بل قرآن دا وایي چې الله ته څه وایي؟ خلاق. هغه بار بار جوړونکی دی. د دې وجه د یو سړي سترګه خرابه ده، نو تا هغه ته دا مه وایه چې الله ښه پېژندلی، سترګه یې له خرابه کړې ده. دا د مور نه چې ړوند پیدا شي، د څه ګناه کړي؟ د خلقو ځان له جهل پیمانې دي، ځان له یو شی جوړ کړی. د چا لاس شلی دی، چا خپه شلی، بیچاره غریب. د چا رنګ توري. نار سړی به یې دی شکل ته یې ګوره. شکل چا ورکړی؟ که تاسو دا تسلیموئ چې الله خالق دی، نو دا تاسو د الله تخلیق پورې خندنې کوئ. ایو سړی چې د الله تخلیق پورې خندنې کوي، آیا دی مسلمان پاتې کېږي؟ دا سوچ نه کوي خلک. دا وړه خبره لګي خلقو ته، دا وړه نه ده. دا جرم سزا خو هم نه ده. ماشوم څه جرم کړی دی چې هغه د مور نه ړوند پیدا کېږي، شل پیدا کېږي، کمقل پیدا کېږي، لیونی پیدا کېږي؟ دا چا وجه جرم نتیجه؟ نه قرآن کې شته، نه په حدیث کې شته، نه الله فرمایلی، نه رسول الله فرمایلی. د دې د پیدایش خو نور حکمتونه ومي، خو یو حکمت غټ پکې دا دی چې کوم سړی روغ دی، چې هغه شکر ادا کړي. هغه وویني چې الله دې ناقص الخلقت پیدا کړی دی، زیم ناقص الخلقت پیدا کولی شم، لیکن په ما یې کرم کړی دی، په ما یې احسان کړی دی. دې وجې نه حدیث کې راځي چې کله یو سړی یو بیمار وویني یا دغه شان تکلیف دی حالاتو کې وویني، نو دې دعا وکړي: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علیک وعلی کثیر من الخلق تفضیلا. صفت د کارسازی هغه الله لره دی چې زه د هغې مصیبت نه بچ کړی یم، زه معاف ساتلی یم کم تکلیف کې چې ته مبتلا کړی. دا خندا خبره نه ده چې ته یې وایي د خپې ته وګوره، وایي د پوزې ته وګوره. ستا دا هم الله جوړه کړې ده. که تا له الله دغه شان جوړه کړې، تا څه کولی شو؟ تخلیق پورې مه خاندئ. دا دنیا ټوله د الله تخلیق ده. دا د کفر په هغې اعمالو کې راځي چې انسان په دې تلاقي کېدی هم شي، دی د خپل رب بېزتي کوي. الله خلاق دی. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علیک وعلی کثیر من الخلق تفضیلا. الله مال پتام غورواله را کړی دی او نورو ډېرو خلقو باندې غورواله را کړی دی. شکر ادا کړه چې تا الله روغ رمټ پیدا کړی. شکر ادا کوه چې الله ستا پوزه سمه پیدا کړې ده، ورنه یې پروانولو هم قادر و. دا جرم نتیجه نه وي. ته ځان الها خدایان مه جوړوئ چې دی دا په دې وجه، دا په دې وجه. دی تعلق غیب سره دی. ته څه د الله په اقتدار په لاس کې اخلي؟ د بهر کې خلق د هغې دا دومره مفاهیم دي او دا د هغې مطالب دي. کومو خلقو چې د سیدنا عیسی علیه السلام معجزه کې د بدعت ارتکاب کړو، هغې نه ډېر خلک بېلاري کړي دي. د ډېر شی معجزاتو نه انکار کوي، لیکن د معجزې پیش کوونکې اگر چې نبی دی، لیکن هغه فعل د الله وي. او چې کله مونږ منو چې الله په هر څیز قدرت لري، نو هغه دپاره د معجزې پیش کول څه معنی نه لري چې دا کار وګڼې مشکل یې هغه ته.
اقول قولی هذا استغفر الله لکم ولسائر المسلمین.